أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. سورة رعد هغ شروع پاغی کی دلائل هغه ذکر کېدل چې خالق لكل شيء هو الله، چې د هر څیز پیدا کون کې زیما او په هر څیز باندې علیم هغه زیما او د هر څیز ساتون کې هغه زیما. دا درې دلائل هغه ذکر شیو. پرونی سبق کې هغه خبر ذکر کېدا چې دو واقعات من هغه ذکر کړو، تفسیری مظهری او تفسیری حقانی. دا خبر ذکر کړی دا چې په دې ځای کې فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی الله، چې دوی د الله جل شانه د ذات په باره کې تپوس کړو چې د الله جل شانه دا ذات العیاذ بالله دا سخری، او بیا وی چې دنه دا دې چې رب دې دعوت رچانه په میراث کې پاتې شوی دی او رستبا دا چاته په میراث کې پاتې کیږي. نو الله جل شانه سوره اخلاص هغه راولېګو فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی الله، او رالگی تندرونا نرسوی هاغ چاہتا چه وغاڑی وهم یجادلون فی الله، دوی جگڑ گئی فتوحید دا اللہ تعالیٰ کے وهو شدید المحال، او هاغ اللہ سخ نیون کے دے. یا تفسیر جلالین مانا گئی وهو شدید المحال هاغ سخ طاقت هاغ دیر طاقتور دے، یا پا اعتبار د سسرا چه هاغا مضبوط طاقت والا دے یا سخ نیون کے دے. د دې وجنا علماء دغا شدید المحال چې هغه سره طاقت والا دے قوت والا دے یا ناممکن ورته هم ویل کیږي، او د دروغ او د خلاف واقع ورته هم ویل کیږي. ابن کثیر په حواله د ابو عالیہ دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روایت نقل کرے له دعوت الحق، خاص اللہ تعالیٰ بلنا دا و حق بلنا دا. وز دلتا دعوت صورت پہ عنوان دا دعا سروا منگوی صورت کی سلور زے کی دعوت ذکر کئی. نو وز دلتا اولنی دعوت ذکر کر پایت نمبر 14 کی، او دا عنوان پا دعوی سر ذکر کئی له دعوت الحق، خاص اللہ تعالیٰ بلنا دا حق بلنا دا، یعنی خاص اللہ تعالیٰ ترسلے حق بلنا دا. مطلب دا دے دو قسمہ، یو سڑے اللہ جل شانہ رابلی، او دویم دا چی خلق حق اللہ ترابلی. نو کوس یو سڑی دا اللہ جل شانہ دا بلنی پزے دا غب مقابلہ کی بل سوک راو بلو، یا دا اللہ طرف تا دا رابللو پا مقابلہ کی بل طرف تا حقا دعوت ورکو. نو دغا سرے دا غیر دے، نو غیر نہ حس نہ کی گی، بلکہ اصل حقیقت او بلنا چاہتا دا حقا اللہ تا دا. دا اللہ نا ما سوا نہ نبی تا نہ ولی تا نہ فقیر تا نہ ہیچ چاہتا آواز او بلنا حقا نشتا. نو علماء ذکر کئی چی دلتا لہو دعوت الحق، دا لہو رستو خود دائی دا خبر مقدم دے بلکہ دائی مخ کے گو. نو پدی کی خاص والے پیدا کو لہو دعوت الحق، خاص اللہ تعالیٰ چغا دا بلن دا. نو اللہ تب آواز کے دا اللہ نما سوا بد بل چانا پل حاجتون نغوارے بل چاہتا با آواز نگے، بل سوک با خپل حاجاتو کی نشرک کے چی آو دے ہم کولشی او اللہ ہم نانا، بلکہ ہر سکون کے سرے متصرف ذات حاغ دے، ہر سکون ہر سکول والا سوک تے حاغ دے.
والذین او هغه کسان یدعون چې دوی تینا مدد غواړي من دون الله سوا د الله نه. الذین مراد سوک مراد دی هغه معبودین باطلا چې کم معبودین دي چې هغه باطل دي، یعنی هغه خدایان چې هغه د الله نه ما سوا دي، یعنی دی مشرکانو د ځان نه جوړ کړو لات منات عزا حبل چې دوی به ورته آوازونه کول چې دوی حاجتونه پوره کوي او دوی دا کوي نه د هغه الہ هغه نه دی بلکې اصل الہ څوک دی هغه الله دی. هغه ته به आवाज کې هغه معبودین باطلو ته به आवाज نه کې. یدعون دا اصل یدعون هم زکا چې هغه معبودین باطلا چې مشرکانو به هغوی ته بلنه کوله په خپل حاجتونو کې به هغوی ته आवाज کو، په خپل حاجتونو کې به هغوی را بلل د الله نه ما سوا، وای دوی دا حاجت پوره کوونکي دي. نه د الله نه ما سوا بل څوک حاجت پوره کوونکی هغه نشته. لا يستجيبون لهم بشيء او نشي قبل ولد دوی لرا نشي قبل د دوی لرا بشيء هیڅ حاجت اې د دوی حاجت د الله نه ما سوا بل څوک نشي پوره کوله. که دوی د خپل لات منات عزا حبل دوی ته आवाज کوي یا څوک د قبرونو وال ته आवाज کوي یا څوک پیرانو ته आवाज کوي، نو هیڅ څوک دا نشي قبل ولا نه دا پوره کول شي. د دې مثال وس ذکر کوي، د دې مثال وای د غیر معبودینو مثال داسې دی لکه یو سړی کوی کې وبد هغه ته आवाज کوي یا په در سین کې وبد هغه ته आवाज کوي چې ای وبورا شي ورغوي خوار کړي چې ای وبورا شي او زما خلید نو دا وبر ازي یا به دا سړی زی دا غیر لپاره د کوی لپاره بر سې استعمالي د وبو لپاره به جام استعمالي خپل لاس بخوځي بیا به د خلی استعمال کوي. نو چې کله دا ټول سيزونه د دې جمع وکي نو الوبه دا وبد د انسان خلی تراشي. وس مثلا برو جماعت کې سړي ځان د شکور خو لري او وجه بس الګ زرو ماتوم پېشمنه براج خدا روجو ماته شي نشي ماته لزکه چې د کم اصل کار حقیقت دی چې دین مړې جوړږي پلاس کې هغه بیا خلی ته واچي نو الوبه د حقیقت روجو ماته وس بخلوي ماتوم خو بس ماتوم نو سو د پېشمنه پوری دا سرمیر غو ماتيږي روجه نه ماتيږي بلکې تبا لاس خوځي د لاس د خوځولو سره بیا خلو خوځي شونډي به خوځي غاخونه به خوځي نو الو بستا په خله کې حرکت راشي د هغه حرکت په وجه بستا خېټه د مېدی د شی لاړ شي نو ستاره وجه بس شي هغه ماته شي. نو د دې وجنه وای د دې مثال داسې دی چې یو سړی بس لاسونه خواره کړلی او بو توي چې راشه نو د دې غیر معبودینو د الله نه ما سوا چې کم معبودین دي د دوی مثال داسې دی دوی خو حاجت پوره کولای نشي نو دوی به څنګه ستا دغه پوره کې د دوی کې دا قوت نشته دا طاقت نشته دا صلاحیت نشته. د دې وجنه الا کباسد کفیه للماء پشان داغه چې وګد کړي دی ورغوي الى الماء يبودا ليبلغ فاه وما هو ببالغ دبار دي چې ورسیږي دی خلیدا او نه دی هغه رسیدونکي دته اې دا وبل دته نه رسیږي او نه دی ابو ته رسیږي. وما دعاء الكافرين او نه دعاء د کافرانو نه دا بلنه د کافرانو الا فی ظلال مگر تباہی دا. نو د دوی د आवाज یو خو د کافر بلنه شته چې د आवाज کوي نو چا دغه ځکه د خو یقین نشته کوم سوچ وګو الګو رام هو دا بلکې اصل د انوان داخله د رب حقیقت نه پیژني چې کله دوی رب او پیژندو دوی به د هغه رب نه ما سوا د بل چا عبادت نه کوي بیا به د هغه نه ما سوا بل چا د سر نخ کده کوي خو اصل کې حقیقي رب دوی پیژندل نه لري بس دوی خپل بګرجو کې په دې سيزونه کې هغه د معبودان جوړ کړي هغه ته د आवाजونه کوي که دوی اصل حقیقت کې الله پیژندې نو دوی به ولې دا چل کو خو دوی حقیقي الله نه پیژني د دې وجنا دوی عبادت د بل کوي سجده بل ته لګي आवाज بل ته کوي. نو بیا قرآن پنځه پتوی لګي چې نه دا چغله د کافرانو یا گمراهی ده یا دا ظالمان دي یا دا مشرکان دي یا دا مرتد دي او بیا په سوره کهف کې الله ذکر کوي چې دغه خلق او عمل دا برباد دي دا تاوانیان دي. یو سړی عمل کوي خو چې عمل کې آخر نتیجه وګوري دا غي نتیجه نه نو بیا د دې څه پیدا نشته. یو سړی سار نه تل مازګر پور کار کوي بس چې کار ختم شو الګ وای پیسې راګاغو ستاره پیسې رسېږي نو د دې ټولي ورځي نتیجه خو او نشوه یو مقصد ته دی ونه رسید نو دغه خبره د کافر چې د عبادت کوي خو د الله سره نور شریک کوي د الله نه ما سوا بل ته आवाज کوي نو دا عمل سره دا برباد دی او دا تاوان والده.
ولله يسجد من بالسماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. خاص الله تعالی لره سجده کول له هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دي، که څوک په رضا کوي او څوک په زور سره کوي. وظلالهم بالغدو والآصال، او سوري د دوی سبا بیګا. د دې ځای نه دریم باب شروع شو. دوه بابونه ختم شول چې په هغې کې دلایل عقلیه هغه ذکر شول چې خالق او چې په هر څه پیدا کوونکی الله دی، په هر څه باندې عالم الله دی، او د هر څه حفاظت کوونکی الله دی، او د هر څه متصرف او واقدار هغه الله دی. نو وس د دې رب اصل سجده پکار ده. نو سجده چا پکار ده؟ د الله پکار ده. نو څه اسمان والا مخلوق دی او څه ځمکې والا مخلوق دی. نو اسمان والا مخلوق کې څوک داخله دي؟ هغه فرشتي. هغه په خوشحالۍ سره د الله سجده کوي، د الله تابعداري کوي. او چې پاتې شو ځمکې والا، نو په دې ځمکه کې بیا دوه قسمه درې قسمه خلک دي. یو مؤمنان دي چې دا مؤمنان راځي الله ته سجده لګوي. اوس مثلا یو سړی جومات ته راغی الله ته سجده ولګوله، نو دا خو ده په خپله خوشحالۍ دی چې هله کوره د غوږه نه دی نیولی چې هله مخکې شي او شاته پسې لوړ نیولی او بس جومات ته راوستی. نه، دی په خپله خوشحالۍ په خپل طبیعت سره راغی او چې زه د خپل رب ته سجده ولګوم، د هغې سجدې په وجه به الله ما د څه کوي؟ بخانه به کوي، زمانه به راضي کېږي. یو خدا شوه. او دویم کافر دی او منافق دی. نو کافر خو سجده لګوي، نو هغې چا ته لګوي؟ هغې د الله نه ما سوا بل ته سر ټیټوي، د الله نه ما سوا بل ته سجده لګوي، بل ته رکوع کوي. او منافق هغه صرف د دې دپاره کوي چې یو عقیدی دی یو عملی دی. نو د عقیدی اعتبار سره صرف هغه په ځان باندې لیبل لګولی دی، بلکې حقیقي مسلمان هغه نه دی. یو د عمل دی، نو په عمل کې هم پکار دی چې خپل عمل هغه صحیح کو. وزدل د طوع وکرها، نو مؤمن خو په رضا سره لګوي، په خوشحالۍ. خدا کافر دا په زور سره. لکه د اکرمه رضی الله تعالی عنه هغه مثال چې کله هغه وتښتېد او سمندر ته لاړ، په کشتۍ کې کېناست مختصرا وی. نو دا کشتۍ هلاک کولو طرف ته روانه شوه، دا تباه کېده. نو دې ټولو آواز الله ته شروع کوي، الله مدد راولي. نو دې اکرم ورته ووایي چې زمونږ خو د پیغمبر سره اصل لا جنګ په دې خبره دی چې الله نه بل زموږ د معبودان کوي. نو تاسو د معبودان ټول اوازونه نه کوئ، تاسو د معبودان پرېښودي دي، تاسو خو خپل حقیقي رب ته اوازونه شروع کړل. او زمونږ خو د پیغمبر سره جګړه په دې خبره کې ده چې زمونږ د خدایان هم څه کولی شي. بس هغه اوس دلته زمونږ خدایان څه نه شي کولی، لات منات عزات او داسې ځینې اوس څه نه شي کولی. اوس چې بچ کولو والا ذات څوک دی؟ هغه الله دی. نو چې هغه الله دی، اوس هغه کشتۍ کې چې کومې سورلۍ ناستې وي هغوی دې لات منات دې د آواز کو. د کشتۍ کوم چلوونکی و هغه وي دا لات منات څه نه شي کولی، بچ کول نه شي کولی، الله ته آواز شروع کوي. نو چې کله دا خبره اکرمه واورېده رضی الله تعالی عنه، نو هغې ویې هلکه زموږ دا جنګ خو په دې کې د پیغمبر سره دی چې لات منات هر څه کولی شي. نو چې هغه اوس په دریاب په منځ کې کشتۍ دوی نه شي بچ کولی، نو دا جنګ زموږ په سره دی. او چې څنګه کشتۍ راغله هغه راغی د نبي علیه صلات وسلام باندې ایمان راوړو. نو په دې کې تفسیري مدارک دې خبرې ته هم اشاره کړله چې دا کافر بیا په سختې او په زور باندې بیا کې اوازونه الله ته شروع کی، ځکه د بچاوي بل صحیح نه، نو اوازونه هغه الله ته کوي. وظلالهم بالغدو والآصال، او سوري د دوی سبا بیګا. درېمه خبره، دا کافر چې کله د غیر الله ته سجده ولګوي، د ده دا سوری لاړ شي الله ته به سجده شي. چې د ده دا سوری څه شي؟ الله ته به سجده شي. نو یوه سجده حقیقي ده چې هغه بندگان هر سیز کوي، او یو تابعداري ده. یو سجده هغه ده چې من او تاسو یې کوو سر په سجده باندې الله ته ږدو. او دویم سجدې نه مراد هغه عام معنی واخیستی شي تابعداري. نو چې کله الله یو مخلوق وغواړي چې دی زما تابع شي، بیا الله په هر طریقه باندې هغه شی خپل تابع کولی شي. یو زمونږ سجده شوه او دویم څه شوه؟ تابعداري شوه. نو اوس د دې ونو ته وګوره، دوی د قیام په حالت کې د الله تابعداري کوي. بیا د غرونو ته وګوره، دوی د قیدې په حالت کې کوي. دغه شانتې د ځناورو ته وګوره، دوی د رکوع په حالت کې د الله تابعداري کوي. او دغه شانتې د حیوش او طیور دوی چې دي دوی د سجدې په حالت کې. نو دا ټول مشترکه دي، او زمونږ په عبادت کې زمونږ په طریقه کې الله دا څلور واړه راوستي چې ته ودرېږې قیام به کوې، رکوع به کوې، سجده به کوې، قیده به کوې. نو زمونږ په عبادت کې څلور واړه راجمع شول. دا ځکه راجمع شول چې تا له الله عقل درکړی دی، او د دوی
هغه عبادت هغه په تور د سو چې دا یو طریقه وه چې دوی هغه کوله الله ورته تاسو داسې کوئ نو د دوی نه د خپل عبادت د خپله طریقې په دې واغسته او مشرک ته چې هلکه ستا دا سوری دې طرف ته دی نو چې سحر شي دې طرف ته شي چې ماښام شي دې طرف ته شي نو که ستا دا معبودین کولی چې ستا دا سوری دې بدل کړي که نه په دې کې تبدیلي راولي چې دلته راخېږي دا دې طرف ته راوړی که دې طرف ته راخېږي دې طرف ته نو حقیقي ذات څوک دی هغه وپېژنه او د هغه عبادت شروع کا طوعا وکرها وظلالهم بالغدو والآصال چې سوري د دوی سبب یې نو غد باصل ویلی کېږي د زوال نه مخکې او ایصال ویلی کېږي هغه د ماسپخین د زوال نه وروسته نو دا دواړه ټایم چې د دوی دا سوري څه کوي عبادت کوي نو ای بدبخته ته سوچ وکړه چې ستا سوری په سجده الله ته دی او ته غیر الله ته په سجده پروت دی ته دا سوچ نه لري چې زه دا عبادت کومه د دې خو څه څیز نشته او زما سوری هغه چا ته په سجده پروت دی الله ته نو ته هم راوګرځه دې الله ته او د ده په سجده باندې پرېوځه چې حاجت او هر څه دې څه کړي هغه پوره کړي أقول قولي هذا أستغفر الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ واړه لوی صغیره کبیره پټ ښکاره ظاهري باطني ټول ګناهونه الله زموږ معاف کړي الله ته زموږ نه راضي شي الله پاک څومره بیماران هغوی ته شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي الله د چا څه ضرورت دی الله د خپل غیب و خزانو پوره کړي الله پاک څوک به کوم مشکلاتو کې الله د هغوی مشکلات حل کړي الله پاک د چا په کورونو کې کوم تکلیفات دي کوم بیماریان الله پاک هغه په صحت سره بدل کړي الله پاک هر انسان د بل د محتاجۍ نه وساتي که هغه مالي که هغه جاني که هغه بدني الله پاک موږ د لا علاجه بیمارونو وساتي الله د طعنې تاثیرونه وساتي الله د بې حیایۍ نه وساتي الله پاک ژوند راکړي هغه د حیا د عزت ژوند راکړي الله د طاعنو تاثیرونو د هر څه نه زموږ حفاظت وکړي الله پاک کومې طریقې چې نبي علیه صلات وسلام هغه کړي دي او الله کومې دا د خوښې هغه زموږ په ژوند کې راولي الله کوم چې دا د ناخوښې دا هغې نه موږ وساتي د هغې نه موږ بچ کړي الله پاک ته زموږ نه راضي شي الله زموږ د قرآن سره مینه محبت پیدا کړي الله د دنیا ملګری دی الله د قبر ملګری دی الله د آخرت ملګری دی الله پاک زموږ د دې سره محبت پیدا کړي الله پاک د نبي علیه السلام طریقې زموږ په ژوند کې راولي الله ته زموږ نه راضي شي الله څوک راضي شي نه دای پورې موږ له مرګ نه راولي الله کله چې راضي شي په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله